سترګې وغړوي رښتیا ووایي اڅار راته کېږي بیا هغه خیرتمند زین العابدین تا یو کس ورته راغلو شام کې بد وګړی امام ته وویل امام ورته آرام سره جواب ورته وی قرآن تلاوت د زداري څه حافظ او حافظ قرآن یم وی آیا دا آیات د لوستل دي کنا قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربى او زمن لوستل دي زغا خدای یزید جو دی یزید نه دی غزا حسین زوی زین العابدین کله بعد د حسین زوی مبارکو خو باندې شونډې چې خدای صاحب کې مولا عزت معافي غواړم زنوم خبر هغه غیرتمن امام سبق طول عمر 34 سال 40 سال دی روایت مطابق شړا کاولا غلام ته ویل کړي مولا مو بچی دوته ځاړي ټیکاله چې دوته ځاړي مولا شهادت خو تاسو میراث دی زین العابدین ته څو ویلو شهادت مو میراث دی اما خويندو مېندو صدیقنو بازارو کې ګرځېدل خو مو میراث دی جو عام غیرتمند خپل حیات چوپ سترګې وغړوي برداشت نشي کولای د شام بازار کې زین العابدین ته خبر یې او تکلیفونه ما د شام بازار کې ملاو شو وای چې دا نه دی ملاو د موادت کسا د قربانی د حسین کسا د موادت بحث کوم ویلې ځکه خدا واجب شوی دی صلوات الله ذکر د هوکې د اهل بیتو ځکه دا موادت غوښتلی دی زین العابدین علیه السلام اووه مصیبتونه مو باندې شام کې وارد شولو ته ماته بیا ماته ویې څه ویلې ژاړې ویلې اوبه نه څښې وی زین العابدین علیه السلام کله چولې کې تللی وړ ماشومان یې ولیدلی نو بیا به ډېره مینه یې ورسره کوله کله چې د عباس علمدار زوی فضل چولې کې ولیدلی سیلې پورې بې ونیولو نو تا بابا نه جار تا بابا مونه ډېره لویه دفاع وکړه مونږ یې ځان قربان کړه دا تاسو اورېدلی کله قصابانو ساتلی نو قصابانو به بیا غوښې باندې پسنه هغه امام د ښیو روایت په ذکر کوم او څو خوږې کیسې درته وکړم د واړې ورمنې فهو لکم د مینه تاسو دپاره دی دوره قرباني شوي دی تاسو دپاره شوي دی تاسو نجات دپاره شوي دی وایي کې د مو هغه کومه مینه دی دا د اهل بیتو ته څه فایده نه رسوي هغو فایدو نه یوه فایده دا دی نن سبا دنیا کې اوس کرونا چالو دی آیا اوس پورې 4 روپے علاج پیدا و نشته علاج اما د اهل بیتو مکتب ته کله ویرو موږ د کرونا علاج هم یاد شوی دی زه درته نن ښیم دلیلو سره هم ښیم اندا امام زین العابدین علیه السلام غر زمانه کې لکه څنګه اوس زمانه کې مو اظهار نشو کولی څه ویلې شام والا کوم لاړو وو ته ویلې لا پته کوي تا ورسره پته کوي هغې زمانې کې اظهار کول ډېر ګران کړو امام زین العابدین علیه السلام دعا او په ذریعې وکړه زه تاسو نه تپوس کوم او مینه ناکو او د اهل بیتو مینې والا عاشقانو که امام زین العابدین علیه السلام والا هغه زنځیرونه څنګه بدن باندې وو تاسو ته میلاو شي آیا تاسو به څپاو که نه څپاو هغه جامې به څپاو که نه څپاو د هغه امام والا صحیفه سجادیات تاسو څخه موجوده دی ویلې تاسو کور کې نشته دی ویلې هغه والا مطالعه نه کوو ویلې هغه دعا نه ویایو د امام والا صحیفه سجادیه موجوده دی مینې دا طریقه دی چې ته زنځیرونه د امام خپو والا څپاوي او د هغه والا کوم کلام دی هغه نه څپاوي نو هغه د بیداروم نه کله کرونا بدن کې شروع شوله که تاسو خیال وي رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای بزرګوار دا ویلو چې او مؤمنانو هرې ورځې د صحیفه سجادیه اووم نمبر دعا ویایو دا کرونا دپاره علاج دی پوه شو څویم نمبر اووم نمبر دعا صحیفه سجادیه
دوستانو سو ځوانان چا سره موبایل دي پلی سٹور نه صحیح په سجادیا اردو ولی کو تبراش خو رهبر خو ویلو چې تاسو د دعا یو کرونا در باندې اثر نه کوي اوسې دلیل کسا ایران یو لوی لیبرټری دی نیشنل لیبرټری ورته یې څنګه کې ویکسین جوړیږي پاستوري نامه ده تهران کې پاستور او ساينسدانان یې چې کله مو کرونا خپل لیبرټری کې وکړله پښتو ترجمه یې کوم انګریزي کې ورته څه او چې کله مو کرونا والا وایرس لیبرټری کې واچاول څنګه باندې تجربات کو څه کوم شي سره ودا وایرس مرشي بیا موږ دا وایي جوړه کو خلکو ته توجه نه جان ماشاءالله اس ستړي وایي ماته راګي بسم الله صلوات علی محمد باندې الله در رهبر والا حکم مطابق مو موبایل باندې دعای سجادیا ووم نمبر والا ورکاو دا ساينسدان یې د دعا ختمي دو سره لیبرټری کې څوره وایرس او د کرونا مړ شو ختم شو سبحان الله فهو لكم اهل بیت سمینه مینه مطلب صرف مدام نه دی مینه سم مطلب صرف حسین غږونه نه دي دغه کلام وکسو نهج البلاغه پڑھاو کو صحیفه سجادیه وکسو اهل بیت او اقوال وکسو ټول فائدې ورېدې تیریږي اټامیک انرژي لیبرټری والا ساينسداني بیا وښترو دا اوس اسرائیلو یو نوې دهشتګردي وشوه انټرنیټ په ذریعے سره سیټلایټ په ذریعے سره د دنیا کې نه شوې د پهلا دهشتګردي سیټلایټ په ذریعے اسرائیل وکړه هر یو شهید جام کوغه ساينسداني شهید کو کله دا شهید ساينسدان یو کانفرنس کې د کرونا باندې غدا د پاسپورت دی بل لیبرټری ساينسدان یې سرجی مو ته تجربه وکړه جیبا کاروش امام زین العابدین علیہ السلام کومه دعا مو ته رهبر خیلی و او رهبر خو ځانه نبی کړه موږ رهبر نه مانو غا مجتهد نه مانو څنګه زمانه امام رابطه نه ماشاءالله دا دغه نه باندې مو ته خیر علی عرب مو هغه دعا کړه ولا کرونا وایرس مکمل ختم شډیل شو ریموو دا ساينسدان ورته وي څنګه تجربه مو اټامیک انرژي کې وکړه کله خپل لیبرټری کې مو کرونا وایرس وکړلو کله مور باندې د دعا د زین العابدین علیه السلام ووم نمبر دعا ور باندې وچاراوله هغه وایرس مکمل ختم شولو پس کوم کور کې څه سبي مونږ منځ باندې مسبخین منځ باندې ماخام منځ باندې دعای صحیفه سجادیه ویل شي غزي ته د کرونا وایرس ختمي راشو مانا واخلو پس موبایل کې ما فوټور په جوړ کړی دی د نادر کوم واتساپ په ذریعے بل په ذریعے باندې مانا زیات متمونه چوکې د ما आवाज دا نه دی لکه تاسو اورو یا کمان مسلسل متامو کی او چوک خپا کوي نه شو خلکو ملاوي ګلاسو ملاوي غاړه ملاوي خو اوسه پورې د خدای شکر دی ماته کرونا مقبور تا کرونا رنگلا ابا جادا دې څه صحیح سجدي د دعا روزانه صحیح منځ د بعد ماشاءالله حکم کار سم خپل نوی کړه غلط ده نوی انسو صلواتونه نور د زیات ویلو د صلواتونه زخپل اری شپیام ارمان دې شپې بابا جوشي خو صلواتونه نه پریګدم زورا پوری غپورا معیار فائدې څه دي اسم اعظم څه شی دی عزیزان اسم اعظم یو ټکی نه دی اور ټکی شته قرآن هو آیاتونه اسم اعظم دي چاته اسم اعظم ملو شي غور سهاري وکارو اسمانو تخریج اسم اعظم چاته ملو شي غچا باندې چوف وکي غسړې ټیکی
इसमें आजम खाली दोरोवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गसा जुड़ेगी हो कला सत्ता दा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हुई सोरा पूरे मोबाइल के कंप्यूटर के ये सॉफ्टवेयर दलीवी अच्छा वाले जने फोल्डरे चलेगी ना मशरानु ना बेअदबी माफी वालों दा तवाना को पर कतो वाले स अंदाजो आने आसार होगी दसरावात आसार होगी दा हुसैन जिक्र व शरा सरा सरा दा अहले बैत को में दवानी दिवाले बिस्मिल्लाह इसमें आसान है यो बिस्मिल्लाह से खाल को गोबंस वेरे अवल नुक्ता से दे बे बिस्मिल्लाह अली सवीगा अनन नुक्ता तो तहतो मौला अली भी ज बिस्मिल्लाह बिन अलांदे नुक्ता है मकसद से दे यानी बिस्मिल्लाह यानी कहता अल्लाह ताला सीगे दा अली का मने वनसा माशाल्लाह वक्तबु इलैहि वसीला वसीला से दे दा अहले बैत बिना लांदे नुक्ता उस नवे बस दुनिया के छेड़ दे साइंसदानानी यही सद दुनिया जोड़ा यो दसे नुक्ते ना दे यो डाट ना दे तवज्जो दे यो डाट ना दे ये नुक्ते ना दे उस तने पास की दा पढ़ा रे का हाल नास्ती ब्लैक होल वाला यो पास थे चाहर यो शेख गजे पत्ती गजे के हालांकि मतलब जरूर नफू गांव और बांधे में फल के खजे उड़ के नहीं पदिशो यानी आखिरी दा प्रोफेसरान और दुनिया साइंसदानान और नतीजा दादे तो दुनिया इवे नुक्ते ना आगाज शोए दे मदर इस्लामाबाद के प्रोफेसर हुए दफ्तर के सर जी अमेरिकी वाला गरीब प्रोफेसरान मोहम्मद अदाव हुए समूह अंग्रेजी के फोटाट वाला टगेश एलान दे नुक्ता निश्चित बिले नुक्ता निश्चित का ए बी सी डी उस नुक्ता निश्चित अलिफ हो गई किस्ता का अब और तो होता बोलता भी वो कौन सा बिस्मिल्लाह अवल नुक्ता कुमारे अंदर आगाज दे का मोहम्मद वाले मोहम्मद बाजी ने खुदा दुनिया खिलकत शवे दे हदीस के साथ होता सौरे दलील का खैर दलेर हशिये के नसम खुदा कुमा मिने मुना वक्तली दे अहले बैतो यदि कहता अल्लाह ताला से का वाले अल्लाह की जान कोई अमर के शेर सो सरो समानो वाला कचा पकार भी अल्लाह की जान कोई पेरावी का मोहम्मदो अली दीना इलावा गजदा नजी उस दजने का आसान संगारा बोल कर शोरों से अली वली दहशत कर दिए अगर कसान जरा पर तू खलीफा तो हु बिला फसल दहशत कर दिए वो तो यो खरोब जवाब गाबज तस्ता वाला सम गा ताले जोहरी भी कर दे ताले जोहरी समझे सल्ला इलाहा इल्लल्लाह कुम दे दा अबू जहल की समझ में नहीं आया सकरा यो सारे पे यो शीना पुई की गसा तिफनी गई ला इलाहा अबू जहल पुई दे और से तिफनी हो गला मोहम्मद रसूलुल्लाह बंदे अबू लहब ने पुई दे और सारे तिफनी हो गला तन्ने कुमा तिफनी ता अली वाली अल्लाह सारा कवे दी गई तन्ने पुई के सकरा तिफनी का वे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिफनी गए तो तदर भाई पुई ना तो गम्मी ने बांध दे फिर मुकाबिल में है सिपाही यजीद फिर मुकाबिल में है सिपाही यजीद दोस्तों राज़े जिंदगी रख लो गोलियां जिस्म को छू नहीं सकती अपने सीनों पे या अली लिख लो अली उसूल भी है फुरू भी है अली इमाम भी है शौहरे बतूल भी है अगर या अली मदद कहना गुनाह है माज़अल्लाह तो इस गुनाह में शरीक तेरा रसूल भी है अली को पहला नहीं तो रसूल भी दिया माशाल्लाह माशाल्लाह अबेला खबर आ रही है बड़ी वरमनी स्पीडी वड़ी सकीना मखना जाफता तो बाबा अली ताजा को ज़फाकार शाम पता नो करे तब सकीना वड़ो ला सो सता है और बुग़्ज़ आली मोहम्मद
د تاسو عائشہ بیبی ام المسلمین عائشہ بیبی دریایی تفسیر کشاف زمیخشری آل سنت و عالم لیکلی دی من مات علی حب آل محمد ماتا مومنا چوک دا آل محمد پا مینی مرش مومن مرش اس طرح حدیث دے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان من مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها من مات على بغض آل محمد مات كافرا أم المسلمين عائشہ بیوی دریائی رسول بیوی چون سے بغض آل محمد کے مرشدوں کافر مرشدوں آل محمد مینه ډېرې فائدې دي بیبي د ستر روایات کړی چا اهل بیت مینه کې وفات شو مؤمن لړلو مستکمل ایمان کامل ایمان سره لړلو ځکه کله قبر کې چیرته وي نکیر و منکر راشي هغه ورته بشارت د جنت ورکوي او قبر نه ټولۍ کې د مؤمن داسې واخلي لکه څنګه نام یې چوک ژړي پورته کوي بیا به تپوس کوي څه موږ ته ملایانو ویلي وو دا صراط مستقیم دی تورې راتېره دی ویښتانه لاری دی دا څه شول او دې ته آل محمد مینې کې تا دا ډولي میلاو وه هغه سره ډایرکټ جنت ته خو هلې څه خېټه د صفا وي حرام ورکې هلې څه ته د آل محمد پر یارې باندې روان بیا درته چې ته ویم که ته حی علی الصلاة واورې خپل مزار د مسجد ته شروع کړ تب یا آل محمد سره مینې به راوړو حی علی الفلاح واورېدو حی علی خیر العمل کله نازل شوی و کله غدیر کې د مولا اعلان وشو علی او اذان کې دا شی زیات شو چا زیات کړ رسول الله حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل د ولایت علی اعلان د کېږي را شو نزدیک شو ځکه مولا یو حدیث کې وی انا صلاة المؤمن انا حی علی الصلاة انا حی علی الفلاح انا حی علی خیر العمل دې دا مطلب نه دی چې تو شای غره کې ودارېږه اذان او مونځ مه کوه نه څوک څه مونځ نه کوي خبر یې هغه څنګه سره دی د سترګو کې د په اوښ کې راولم ځوانانو د علي اکبر یوه وړه خور وه په علي اکبر هم ګرانه وه په عباس بن علي هم ګرانه وه او حسین باندې هم ډېره ګرانه وه کله هغه واړه واړه قدمونه د کاربلا ځمکې باندې چیخللو هغې خاورې به د مونږ مونځ کوو ته کله هغه ته سجده نه لګوې ته د علي اکبر خور خاورو نه کوي که ته کله مونځ نه کوې ته د علي اکبر والا سبې اذان نه مانې دا علي محمد مینه دی ته علي محمد مینې سره مسجد ته ویلم ته بیا ځان ووسه ته علي محمد مینې سره ماتمخانې ته راشه ته ځان ووسه زه یو وړاندې شه هغه سترګې وړاندې شه هغه سترګې څه څو څو کاله متمونې اورېدلې وي بیا یې امامباړې کې سکینه د ښایسته ملالو سترګو دیدانې نه وي شي در څنګه کې د شیورمنه موجوده وي او ته دغه ملالو سترګو دیدان ونه کړې څنګه مؤمن یې عام یوه کیمره د موبایل خرابه شي هغه هم غوړ ته وړې څه جوړوي د خپلې کیمرې د خرابې دي زمانې امام نه کسې وړه ورمنه نه کسې که چېرې مو خویندو میندو ته پته ولګېږي د سکینه د زړو جامو سره متان ته راځي قسم په خدای دې چوک به نه وي جامې ونه چي چوک به خرو جامو سره بیا متان ته رانشي جار شم قربان شم ډېر عاشقان یو ډېر عاشقان یو که تاسو یو ځل نن د ورمنې شهادت شپه دی ها زه به دا ویم سړیو له ته به نه ویم خویندو ته به ویم خویندو نن خپل بچي بسترو کې ما څملاوه بس ما درته متان وکړلو بس
زمندوره ویم وړې ورمنې موږ ډېر ګناهګار یو تا ته د عباس د میرالي ښایسته سترګو کسان وي تا به میرالي ډېر ګران وکړو وړې ورمنې لغوندې مو مجلس ته تشریف راوړه د مو مجلس کې ازادارو زړو کې ډېر حاجتونه دي چا بچي نشته څوک بیماران دي خو وړې ورمنې بېله رانشي وړوکی علي اصغر هم ځان سره راوړه قربان شو څه په راواله څه پوه شولو دې په راواله چې د مؤمنانو زړو کې کوم حاجتونه دي دا شهزاده علي اصغر وړو لاسو سره واخلي بیا د سکینه د تصویو لامنو کې واچوي بس حاجتونه ونرسو امام زین العابدین علیه السلام څنګه زه ویلې نه ژاړم ځکه نه ژاړم اووه مصیبتونه مو باندې راغلل سب سمود اخر شو شام ته سبینه ورسه ماښام مازدیګر موندې مو دربار ته ورسېدلو ربیب یې مولا توره مزل خو دربار ته نه و ټوله ورځ څنګه تېره شوله امام زین العابدین علیه السلام ورته یې ملګریه داسې محله شام کې پاتې نه شوه څه موږ ښځې به یې ګرځولې نه مولا بیا هغه محلو کې څه شوي وو وی کومې محلې به یې تللې اعلان به یې کولو چې دا اسلام نه خارج دي وی مولا شامي غریبان شپه سخته نه وه وی څه نه هغه دومره سخته نه وه وی څه هغه ویلې وی څه ځکه څه کله مو کومې محلې به یې تېرېدلې ځوانان به راووتو لاسو کې به یې تورې وې هغه به یې پړکولې وډول کې به شړېدلو ورله علیکه یا حسین مولا څنګه شامي غریبان نه د شام چولې سختې وي ځکه سختې وي کله شامي غریبان په شپې اور خیمو ته ولګول مو لاسونه ازاد وو اور له ځان نه مړاوی شولو سهل بن سعدي د رسول الله صحابي دی راغلو مولا ته نزدیک شو السلام علیک یا زین العابدین مولا څه خدمت وکړم ورته وی څه خدمت نور نشته دی ورته وی صحابي سترګې غړوې ما لاسونه ورمیږه باندې تړلي دي محلونه د اورو بازارونه دي اصل بن سعدي ماما مې باندې اور لګېدلی دی فریاد وکړه یا حسین وی صاحب بن سعدي د مولا مظلوم اور مړ کړلو زر زر بازار ته لاړلو یوه امامي والا جامې واخیستې زین العباد باندې امامه وړه ورته مولا نور څه خدمت وي وی سر که جیب کې د پیسې وي ټولو شام ښځو نوې جامې اچولې دي ما خویندو میندو به نوې جامې راغله الله اکبر د ازادارۍ ورځ د خلکو فریاد وکړو ما ته یقین دی وړه ورمنه راغلې دی وړه ورمنه خوشحاله دی چې څوک شته دي غم کې ژاړي ذکیرانو په نسګېرېږم ورو ورو شام خرابې وته خو افسوس چې سهل بن سعدي چا پرې نه خله چې بیبیانو ته نوې جامې ورکړي خو زه کله شام دربار ته قفیله نه وتله عزادارو کچاریو ته خدای تاسو ماربوزم بیا د علي نوران وړیا بیبي ویلې یو شی په راتله د ورجو وه د حسین سار مبارک مجمع کې راغللو یزید تاخ باندې جلوه افکار شولو
وی بیا د عباس علمدار ټوک ټوک نشان راغله. یزید ځکه د عباس علمدار نشان ولید، لاس یې تېر کړ اوچاتې کړلو، ورته یې ځیر ځیر سترګې وغړولې. یزید تپوس وکړ چې کربلا کې د حسین علمدار پرچمدار چوک و. خلکو ورنه تپوس وکړ، یزیده ولې تپوس کوې؟ وایي ځکه تپوس کوم د کربلا کې کوم علمدار و د ډېر میړنی وفادار و. زغا څرنګې وی ټول نشان ټوک ټوک دی، کوم ځای نه نشان نیولی شي هغه سالم دی. ورته وایي کربلا کې د عباس علمدار پرچمدار و. یا خو دا خبره وه یزید سترګې ته وکړې وړې ورمنې وته څنګه دومره میړنی و د بیا لمنې ویلې سوي. الله اکبر الله اکبر. یزید نور محفل ترنا وطلا، یزید نور محفل ترنا وطلا. خلو آواز کو یا حسین. یزید نور آتکان امیگی یہ یزید ایچان تا حسین والا اگران نور کمائی والا. یزید ورطویل نوری دا مخا مخ ورور سره په یوه ګل باندې باندې دا د حسین لور دی. یزید لور راغله د حسین لور مخ ته ودرېدله. تاسو کور کې وړې جلکۍ شته؟ تاسو لیدلې دي؟ غبرې جلکۍ ته څه وایي څنګه وایي؟ یزید لور څه وویلو؟ واسکینه ما اورېدلي وو تا پلار بادشاه دی. او ما پلار بادشاہ حسین دے. ځکه تا پلار بادشاہ دی د تا جامې ویلې د حسین لورې د ما ښایسته جامې ورکسه د حسین لورې د ما ښایسته ګوشورې ورکسه. خو دا خبره وه سکینه واړه واړه لاسونه دربار کې اوچات کړل. بابا حسین دی مخ کړلو، بابا حسین زینب ترور ته مالي راغلی و. که تا باندې لور ډېره ګرانه وي یا خو دا خبره وه د حسین سر مبارک اوچات شولو د وړې لور په ته راغللو. فریاد یا حسین. وړې ورمنې د یزید تخت وران کړلو. شپه شوله، د شام خرابوالی، د حسین لور ډډه شوله. پلار سره ملاقات وشو ډېرو وختو بعد. څه کله یې پلار سره ملاقات وشو مینې مینې کې خوبیاونې شو. نیمه شپه دی د یزید دربار کې تلالې شولې. طاهر بن عبدالله وایي زما یزید خوبي ولی که ندیوي و. زر 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 یزید څخه راغلم، ما یزید ولیدل دیوالت یې مخ کړی دی ژاړېده. ما ورته وویل مرغونه ویلې ژاړې؟ وایي ځکه ژاړم کله ته لاړلې د حسین مرغلله ما ته مخامخ ودرېدله. ما ته وایي ظالمه ما خیر ګناه څه وه، زما وړه لور خرابېږي ما غواړي. طاهر بن عبدالله ورسه خرابېږي څه چل دی؟ طاهر بن عبدالله وایي زه دارالامانه چاته وختلم، سترګې مې وغړولې. یوه وړه ماشومه دی، د 4 کالو ماشومه دی. بیبیانې چوچاپېر ورنه ناستې دي، هغه د حسین بابا غواړي. زه راغلم، ما یزید ته وویلو څه وړه ماشومه دی، خوب کې بابا لیدلی دی. یزید ماته وایي د سهار ورته یوسه ولا ورته ویې که ما د خوب ته نه پرېږدي سکینه ژړه. عزادارو کله د حسین مرغلره خرابېده
खदाला वेकना वाडे वर मने मखतई छे खदाला वाडे वर मने वर तवेल सानी मानो ठिकाला दवाड़ा बाबा दवाड़ा अबे ओतेल वाडे वर मने दुश्मने रे का कला वाडे वर मने दुश्मने रे का ओ बाबा साई